ملګری تاسو واورئ کنه ترکیه کې چې د زلزلې راغلي د قرآن مجیدونه هغه بې حرمتي چې بعضې ملګرو ویډیوګانې کړې وي خو زما ویډیو وروسته لکه ګورئ بیا خاصې کمنټس به نه کوئ دا ویډیو تاسو وګورئ دا کاغذونه د پاره دي دې کې چې دا ټول کاغذونه دي نو دې کې څوک کثافت نه اچي نو که تاسو چک چک چلوئ او په کوم ډسبین کې تاسو قرآنونه ولیدل هغه پکې پرېږدئ هغه یو شرکت راځي هغه ځان سره وړي موټر کې بارۍ ځان سره وړي او هلته د هغې نه کاغذ جوړوي او هغې کاغذ نه بیا قرآن جوړیږي او هغه قرآن بیا بیرته جومات ته انتقال کیږي او خلک پکې تلاوت کوي تاسو د ځانونو نه مړني جوړ کړئ دې نه قرآنونه راوباسئ او هغه بوجیو کې واچوئ او خوشحال کړئ او لرې یو غره له ایسئ هلته ورته کنده وباسئ او پکې خښې کوئ اسراف وکړئ اوس که د هغې نه بیا قرآن جوړ شي او خلک پکې تلاوت وکړي دا ښه دی او که خښې کې اسراف وکړي هغه ښه دی او بیا لا ځانونو ته ښه مسلمانان وویوئ ترکانو باندې د کفر فتوه مو وویوئ چې په دې باندې جهاد روا دی زمونږ که مولین دي او که امین دي په فتوه لګولو کې ټول یو نمبر دي اول د خبرې تحقیق کوئ معلومات کوئ چې آیا دا خلک دا کار کوي ولې کوي په کوم دلیل یې کوي بیا په سړي باندې فتوا ورکوئ لنډ غوندې معلومات تاسو ورکړئ غلط معلومات ورکړئ او د ځان سره ټول تاسو ویډیو وکتل کنه چې کوم ملګری چې دا ویډیو وکړه مقصد یې دا دی چې دې قرآن مجیدونه هغه نه مخکې هغه ویډیو مشهوره شوې وه څه کسانو ملګریو دا کباړ وغیره به یې راټولو او قرآن مجیدونه یې هم راټول کړه دا وایي په خزلو کې پراته دي نو ملګریا تاسو چې دا کومه ویډیو وکړه الله دې راته خوشحاله ساته کو چې خبره داسې کنه داسې خبره یي نو انشاءالله بیا خو صحیح ده ځکه خیر ځه خو بیا هم لږ احتیاط پکې پکار دی خو بهر کې دې نه مخکې ما ته کسانو ویډیوګانې رالېږلې وې هغه چونکې ما سرچ کړې خو سرچ خو راته میلاو نشوي او واتس اپ نه بخپله خبرې تللی دي داسې ځایونه راته وښودله چې خزلې پې د پاسه پرتې وې په دې قرآن مجیدونو باندې خزلې کیلې د دې مالټو دا پوستکي او نعوذ بالله په بعض ځای کې به پیمپرې پرتې وې پیمپرې د قرآن مجید په نسخو باندې پیمپرې پرتې وي او په دغه ځایونو کې تاسو دا کم ځای یاد کو په دغه ځایونو کې هغه ویډیو ما پسې ډېره وکتله خو بهر کې افزا کو چاتی به ما ته راسنډ کوي نو جناب کو چېرې داسې ترتیب وي نو بیا خو ښه ده قرآن مجیدونه یو سیټ دی دا بل سیټ دی بله خبره کم چې جومات کې هغه ترکیه کې چې په کم جوماتونه دي کو په هغې هم تاسو داسې ویډیو کې چې د هغې حقیقت څه دی هغه مولانا پکې پخپله هم ښایسته پټکې والي پته نه لګي چې مولانا دی کو څه دی هغه پکې داسې فوټبال شان دی کوي او داسې دغه ولي راولي داسې انګریزان هم پکې داسې ناسي پوره حساب کتاب کنه او هغه سیټ ته امام صاحب ترجمه کوي غالبا او دې خوا سیټ تر اوره څوک کوي او څوک پراته دي او چا ځان د سکرین نه لګولي موبایل او هغه بعضې خو پکې هغه ښایسته پټکې هم والې پته نه لګي هر یو سورګلی او شاګولي نو اوس پټکې والے پته نه لګي عالم خو ځکه نشي کېدی چې علما خو دا شی نه کوي اوس پته نه لګي چې هغه ځای علما څنګه دي که نه الحمدلله زبردست دي بګي خو کمزوري شته جناب څنګه چې زموږ په پاکستان وغیره کې کمزوري ده شان په هغې کې هم کمزوري ده په جوماتونو کې هغه تاسو برای مهرباني کو چېرې هغه ویډیو تاسو بیا برابر کړه او د هغې حقیقت تاسو بیان کړو چې په دې ویډیو کې څه دي تاسو ګورئ په خپله په جوماتونو کې څوک څه کوي څوک پکې فوټبال کوي او بعضې پکې سره ځای شان دي ده بالغ یو بل ته ولي راولي په خپو باندې که نه او یو کبډي شان پکې سټارټ ته په جوماتونو کې ښایسته جومات دي نو جناب عمر رضی الله تعالی عنه خو به یو کس یو پیرا باندیچي راله باندیچي مدینې منورې ته غالبا الله دې کمې به شماب کړي هغوی خبرې کولې عمر صاحب داسې په دغه باندې ویشتلو څه خبرې کوي دا کم ځای وایي جناب موږ خو د باندې یو عمر صاحب ورته وایي کو چېرې میلمانه نه وایي که نه نو ما به اوس سم کړي وایي مطلب دا سرونه مې د نه واله په جومات کې خبرې کول الله بیا پکې هغوی حقي کوي حقي نه هغه په خپله تاسو به ویډیوګانې کتلي نو غرض مې دا دی جي د خپلو کوتاهانو ته به ګورو د خپلې کوتاهۍ به مخکې راسلمه کوو ډېر مخکې به کې نه ځو زموږ په هر ملک کې چې کومې کوتاهي ګوره عذاب چې کم راځي دا د خوشحالۍ سبب نه دی زلزله صحیح ده دا ټول د کوتاهیانو او د زناکارو زنا د وجې نه د شرابونو د وجې نه داسې د قرآن بې حرمتۍ د وجې نه او داسې د جومات د مسجد د آدابو د کولو د وجې نه الله جل شانه دا عذابونه بیا راولي نو برای مهرباني تاسو دا کومه ویډیو وکړه کو داسې انشاءالله ډېره وښئ خو ما هم ویډیوګانې ما ته راغلي دي په خپله خزلو کې پراته دي داسې بعضې پکې نعوذ بالله یو پکې بډېران شان دي او په هغې کې پروت او دا ترکیه ده که نه
نو کدا سیستم یې نو بیا خو ګوره او کوسي مو ګوره نو ترکیه ټول یورپ د نیم یورپ کې دی کنه نو هغه ویډیو مکته منځونه ته اورې زموږ د پاکستان کې دا حال هول سٹارټ دی ارزه کې دا دغه منځونه زموږ پټون چې کم کسان ولاړ وټون تا په دې سین کو پنجاب کې غالبا او یوسف جان دی الله عمر کې برکت واچ هغه په کې بي کې ته پوسونه کوله هغه له کلمې نه ورتللې نو دا ارزه کې دا حساب کتاب دی خو بهر کې ا ویډیو چې تاسو کړه خم وکړه د جمعه تحقیق هم تاسو کې چې صحیح حساب کتاب دی کنه او کمزوري شته جی کمزوري ده جی ډیره کمزوري ده به د بیان را نډیر کیږي جی الله دې موږ معاف کړي